الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد د عمرې مسنون او شرعي طریقه چې کوم داغه مونږ بیانوله نو دې نمخ کې مونږه د عمرې درې کارونه چې کوم دي درې ارکان داغي تفصیل بیان کو د احرام باره کې تفصیلات د غرنګ د طواف باره کې تفصیلات او د غرنګ د صفا او مروه سعی باره کې تفصیلات د عمرې اخیرنی کار چې کوم دی اخیری رکن چې دیتا حلق یا قصر ویل کیږي کله چې دی صفا او مروه سعی چې کوم دی هغه سر ته ورسول او پوره دکړه بیا به داسې چلو کی چې د خپل سر ویختان چې کوم دی یا به دی کې حلق وکي حلق ویل کیږي ویختان خریل وتا او یا پکې قصر هم کولای شي د ټول سر نه به د ویختان چې کم دینو دا به واړه کی کم به کی ماشین و غیره به کی او زنانه چې دی نو زنانه خو به د نارینه او په شان حلق یا قصر نه کوي بلکې زنانه به دا ټول ویختان یو ځای ته راجمع کی د سر د راغونډ به کی او دا د ګوتې دا کم بند چې دی دا یو بند هر ګوته کې درې بندونه نو د دې یو بند برابر به د دې ټول ویختانو دا سرونه چې کم دی دا به کټ کی زنانه په خپلم کټ کولې شي او بل زنانه ته هم ویلې شي ته زما دا ویختان کټ کا زبستا دا کټ کما یا یو زنانه خپل ویختان لا نه دی کټ کړي او د بل زنانه ویختان کټ کړي نو په دې کې سحرج و غیره دا نشته دی نو چې کله دی دا طریقه وکړه نو په دې سره به استا عمره چې کم دی هغه مکمل شوله سر ته ورسېدله دې نه پس به ته د احرام چې کم تا دوه صادرې چولې دی هغه به کلاو کی او نور خپل کپڑے و غیره چې کم دی هغه به واچي د احرام د وجه نه چې پتا باندې کم کارونو پابندي و نو د احرام د کلاویدو سره هغه پابندي چې کوم دی هغه ستانه ختم شو ستا عمره چې کوم دی هغه سر ته ورسېدله والله اعلم هذا وبالله التوفیق